بسم الله الرحمن الرحیم. تمام تعریفونه تمام حمد و ثنا د الله پاک د پاره ده. زه گواهی کوم چې د عبادت لایق صرف یو الله پاک دی، بل څوک نشته دی. زه دام گواهی کوم چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول او بنده دی او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اخر پیغمبر دی. یا الله فاکر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په آل باندې په اولاد باندې په ټولو خلکو باندې درود او سلام دا ور نازل کی او دا غرنګ د هغوی په تابعدارو په ژوند کې یا الله فاکر برکت دا ور واچي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دربکم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زموږ عمل له صرف درې ورځې عمل له ان شاء الله العزیز درې ورځې بعد بل الله پاک تاسو ته ستاسو غلو هي کچرته تاسو د کور نغلا کیږي یا دا غرنګ تاسو پیسې کېدی دا پیسې ورکیږي نو هغه د حل د پاره صرف تاسو د درې ورځې وظیفه وکي ان شاء الله العزیز الله پاک با تاسو غل د تاسو ته وهي دا رنګ تاسو کوم پیسې پټ شي وي سپټ شي وي دا بل الله پاک تاسو ته را واپس کی. دا رنګ محترم او بیا پر تاسو په کور کې دا غلاګانی دان کېږي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې دا یو څو فضایل دادي چې اوزل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دای په غنو باندې دا ودرولو. یاد ساتئ نن چې زکم زمنګ وظیفې دي دا دو وظیفې دوه ډېر زیاتې زبردست دي. د محترم په غنو باندې ودرولو او شیطان رااله مطلب غل رااله او غنم ته پټل. ابو هريره صاحب چوکتل چې تاسو بیار د غنم سو کړی په دوی مش په ګیر کو ناغو تو چیر زما واړه واړه بچی دی دا چل وا چلې سره د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې ابو هريره غل سره سوکل نو دو تو فرمایل چې الله رسول ډیر زیات فریاد وکړو پریم هودو بیا ته نبی رسول الله چې بیګاله با بیا راځي نو چې کله شپه شولا بیا رااله بیغلا وکړه دا رنګ په درې مش په بیغلا وکړه او د قبانه وکولې چې کله سار شنه ابو هريره سے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حاله ورله د الله رسول سړی راغله بیګا بیا میګر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای ابو هريره سیدرته ویلی اداره ویل چې ما پریدا او زما واړه واړه بچی دي وزته یو شي فهمه دا سیس توایا نبه پیرستا غلی خالدت لشي نبه انسان دتلی شي نبه نور شریر زناور دا ودتلی شي چې تاسو سامان یا تاسو غلا یا پیسې دا خو دی هو کی اټول خبره وته وکړلې اور ته وی چې آیت الکرسی د هر مانځن بعد وایا یا روزانه آیت الکرسی وایا او د الله رسول دایره ویلي زکه پر هودو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایله ابو هريره سړی ډیر زیات دروژن دی او ډیر زیات لعنتی دی او تا د کوم کلمات هودلی کلمات دا ډیر زیات اوچت دي ځکه چې آیت الکرسی د قرآن مجید د ټولو سورتونو نه په اعتبار د فضیلت باندې ډیر زیات لوی سورت دی او فرمایي کړه حل کو د کیږي ماسوتن او دوی آیت الکرسی د وی د دوی د کور حفاظت الله پاک کوي او سره غیر چا پیرسونه کورونه دي د هغوی حفاظت الله پاک کوي. چې تکل آیت الکرسی وین الله پاک بستاد کالو حفاظت کوي ستا کالی بورکیږي نه الله پاک بستاد مال حفاظت کوي الله پاک بستاد جان حفاظت کوي او دا راځي چې کوم سړی د هر منځنه بعد آیت الکرسی وای الله پاک ول حفاظت هم کوي د هر څه بل پیدا بګدا شول چې الله پاک د انسان کله انسان وفات شي د انسان د جنت او د ژوند منځ کې سوک حایل دی مرګ د حایل دی انسان وفات شي اب ډایرک محترم الله پاک جنت ته بوزي او دا رنګ فرمای چې کم سړی آیت الکرسی وای د مرګ نه مخکې به د انسان خپل ځای په جنت کې ویني
ډیر زیات بهترین عمل دی ډیر زیات زبردست عمل دی او دغه رنګ تاسو کوشش وکړئ وظیفه په اخلاص باندې او په توجه سره د بل چا نه غلا شوي هغوی سره هم شیر او دغه رنګ دې سره سره چې کله موږ تلاوت شروع کړو د سورة الضحی والضحی واللیل اذا سجی نو دې په ذریعه باندې به الله پاک ستاسو دا څومره غلا تاسو نه شوې ده دا به الله پاک را پیدا هم کړي او دغه رنګ الله پاک به ستاسو د مزیدو پیسو انتظام وکړي دغه رنګ الله پاک به ستاسو د مال او د دولت حفاظت هم کوي دې سره سره چې کوم سړی درود شریف وایي روزانه درود شریف برکات وداوي چې الله پاک د انسان چې څومره چاته سپټ کړی وي دا به الله پاک را واپس کړي یاد ساتئ چې کله موږ وظیفه کوو مکمل یقین سره مکمل دهان سره او توجه محترم لازم د الله پاک طرف ته وي ان شاء الله سیز برا پیدا کیږي دویم خبر دا کول شي چې کله موږ وظیفه شروع کو نو بیا به لږ تفتیشم کو لږ به تحقیق هم کو چې یاره زموږ د کور ته څوک راځي په کم کمره کې پیسې پرتې دي دې کمرې ته ماشومانو کې څوک راځي دې کې پردو زنانو کې څوک راځي سړو کې څوک راځي وظیفه وکړو ورسره به انکوایري کوو چې کله زموږ وظیفه برابر شو او دا رنګ انکوایري موږ کوو ان شاء الله عزیز الله پاک بتا ته غل د ضرور دا وروهي چې پیسې چا پټ کړې دي یا سره زر یا کالی سپینزر دا چا پټ کړې دي ان شاء الله محترمو چې تاسو په یقین سره عمل وکړئ الله پاک به تاسو سيزه دا پیدا کوي او دا رنګ الله پاک به تاسو سيز حفاظت لازمي کوي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته